خو نن تاسو ته یوه خبره کومه چې موږ او تاسو په هغې د عمل کولو کوشش وکړو، هغه دا چې د یو بل انسان سره خیر ښېګړه او د هغه غمخواري الله پاک چې انسان ته په دې باندې څه ورکوي، ګورې یاد ساتئ چې هغه په ډېرو عباداتو هم انسان ته نه میلاویږي. یو انسان دی او هغه لګیا دی د رب العالمین د رضامندۍ دپاره ډېر ډېر عبادات کوي، دا نوافل دی، دا تهجد دی، دا هغه شان دا نفلي روجي دي، دې کې شک نشته چې دې کې ډېر زیات ثواب دی. خو د یو بل انسان سره ښېګړه، د یو بل انسان خدمت، د خپل مشر خدمت کول په دې چې الله پاک انسان ته څه ورکوي، دا داسې سوزونه دي چې په ډېرو عباداتو هم انسان ته الله پاک دا نه ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه وروسته یو سړی تیر شوی دی، حضرت بشر حافی رحمت الله علیه، دا یو عظیم نوم دی. په نوجوانۍ کې دا د الله په نافرمانو باندې سر و، هدایت ورته الله پاک نو کړی. په کور کې به هر وخت ډول او سرنا او دغه شان د خواهشاتو د ګناهونو کارونه کېدل. یو ورځ د کور خوا سره حضرت امام کاظم علیه الرحمت تېرېده او د کور نه یو زنانه راووته. دا ټولې هغه زنانه وي چې دې سره په ډول او سرنا کې شریکې وې. امام کاظم رحمت الله علیه ورته وایي دا د کور مالک چې د چا په کور کې نن دا ډول او سرنا او دا پروګرام روان دی، دا آزاد سړی دی او که دا غلام سړی دی؟ هغه ښځه ورته وایي، زنانه وایي نه جي دا خو آزاد سړی دی. وایي دا آزاد سړی دی ځکه دا کار کوي، که دی غلام وي نو ده به د خپل آقا نافرمانی نه کوله. دا خبره وکړه، امام کاظم رحمت الله علیه روان شو. دا زنانه واپس لاړه او دغه بشر حافي ته وایي چې یاره یو سړی په دې لاره تېرېده او دا خبره وکړه چې یاره دا سړی آزاد دی، که چېرته غلام وي نو ده به د خپل آقا نافرمانی نه کوله. په دې بشر حافي باندې دې خبرې ډېر لوی اثر وکړ. راووته دې سړي پسې امام کاظم علیه الرحمت په لاره بیا مونده ورته وي چې یاره جي ستا د دې خبرې څه مطلب دی؟ ورته وي زما د خبرې مطلب دا دی چې ته د الله غلام نه، که چېرته ته د الله غلام وي نو غلام د خپل آقا نافرمانی نه کوي. دا ته چې څه کوې او دا څه دې رانیولي، دا خو د الله نافرمانی ده. هغه باندې د امام کاظم علیه الرحمت دې خبر اثر وکړ او هغلته په جړا شو، توبه یې وویسته او مسلمان شو. بیا ته الله پاک ډېر لوی سړی جوړ کړ. په زرګونو په لکونو علما فرمایي د ده مریدان به و او د سره متعلقین به و. یو ځای کې به یې د جمعې مونځ کو، نه هغه ځای کې یو سوداګر و، نه هغه به ورپسې د جمعې مونځ نه کو. نورو خلکو به کو، هغه سوداګر به نه کوه، به چېرته بل جومات ته ته هغه نه چا تپوس کوي ته د پسې ولې مونځ نه کې؟ وایي ځکه ورپسې نه کوم، دوی د جمعې د ورځې سنت نه ادا کوي. هر جمعې مونځ چې وشي بس دی پاس یو ځي او روان شي، نو دی د جمعې د ورځې سنت نه ادا کوي، زه ورپسې مونځ نه کوم. مونږ خلکو کې خدا شي شته که نه؟ امام کې داسې لږ شان تر کومې پورې چې تاسو پوره معلومات نه کړئ، چېرته د چا په یو کمزورۍ باندې غلط شک مه کوئ، به مجبوری د هغه به ضرورت وي، کیدی شي هغه به هغه کار کوي خو تا ته پته نه لګي. د یو خبرې پوره معلومات کوه. په دغه سلسله کې هغه سوداګر یو ورځ د جمعې مانځله راغی، راشه خو ګورم چې دا سړی دا سنت ولې نه کوي، دی چېرته ځي؟ بشر حافي د جمعې مونځ وکړو، سمدستي پاڅېده روان شو. یو خوا کې ورسره د کبابي دوکان و، د هغه د دوکان نه کباب او روټۍ راواغشتل. د سوداګر له کې نورم یو قسم نفرت پیدا شو چې دا وګوره په دې ورځو کې چې خلک د ولږي مري او دی کباب او روټۍ هم خوري، مونځ نه کوي، سنت نه کوي او دی کباب او روټۍ خوري. هغې واغشته او روان شو. دا سوداګر ورپسې شاته روان دی. دا بشر حافي دته به حافي وي. حافي ویلی شي په عربۍ کې هر هغه سړي ته چې هغه په خپو باندې پیزار نه وي، خپې ابلخپې چې کوم سړی ګرځي هغه ته حافي وي. ده نه چا تپوس کوي ته ده به پیزار نه اچو، بغیر پیزاره به ګرځېده. وی ته دا پیزار ولې نه اچې؟ ده ورته وی کله چې ما په کور کې د ډول او سرنا پروګرام شروع او ما ته زنانه خبره وکړه، نو زه خپې ابلخپې مې رامنډه کړې، امام کاظم خواله رالم، نو ما چې کله توبه ایسته په هغه وخت کې زما په خپو کې پیزار نو زما اوس دا یو سوچ دی
چې په کم ټیم کې ما الله ته توبه ایستې ده او ما پیزار پخپو کې نو زه به چېرته پیزار پخپو نه کم. نو دته به بشر حافي وي دی خپې یبلخ پې روان دی او کباب او روټۍ ورسره دي د ځنګل په طرف باندې لاړو د سوداګر زړه کې نورم نفرت پیدا شو. یاره روټۍ او کباب یې راغشتې اوس نورو مزو پسې ځي اوس به چېرته د سیند په غاړه او د ځنګل په منځ کې او په شنه کې به دې کیني دا خوراک به کوي کور کې وله خوند هم نه ورکوي. بیا هم ورپسې دی روان شو څه ګوري چې په ځنګل کې یو وړه کوټنۍ ده او دغه کوټنۍ ته وردن نه شو چې دننه ورغې یو سړی پروت دی فالج وخلی دی فالج زده انسان پروت دی دی وردن نه شو روټۍ رانیمئ او کبابونه ورسره لږ رالي او هغه سړي له په خوله کې ورکوي او ورته وایي چې بابا د جمعې په ورځ که زه لږ لیټ کېږم نو چونکې د جمعې مونځ زمونږ لږ لیټ او خلکه ډېري په هغې بنیاد باندې ما نه به ګیله نه کوې که نن زه تاله لږ لیټ رالم. بابا ورته وایي چې بچي دا خبرې مه کوه د 11 کالو راسې ته راځې ما له 3 ټیمه خوراک راوړې دلته ما له خوله کې روټۍ راکې او زه به ستا شکریا ادا کوم که ته لږ لیټ شوې نو څه چلو شو. دغه ځای کې بشر حافي د خولې نه یو ټکي وباسي او ډېر عجیبه ټکي دی ورته وی بابا دا پردي سړیو پلار نو پردي سړیو پالج وخلیو خو د هغه څوک رشته داران نو ده به وله روزانه خوراک وړه او په خوله کې به یې وله خوراک ورکو. ورته وی بابا وی داسې خبرې مه کوه وی بهر دنیا خلکو ته څه پته ده خلکه په لکونو په زرګونو خلکه ما پسې را روان دي او زما مریدین او متعلقین دي هغوی به دا سوچ کوي چې دی بشر حافي له الله پاک دا مقام په دې ورکړي چې ګینې دی روجې نیسي دی دا تهجد کوي دی نوافل کوي خو دغه نادانو خلکو ته څه پته ده چې الله ماله دا څومره عزت را کړی او زی اوچت کړی ما دا د تهجد او د روجو کار نه دی بلکې دا د یو بوډا سړي خدمت دی. بابا د کومو 11 کالو نه چې زه ستا خدمت کوم الله پاک رو رو زما درجه اوچتوي او زه په خلکو کې الله پاک ډېر مقبول ترین انسان وګرځولم. هغه سوداګر په جړه جړه دغه ځای نه را واپس شو بیا د بشر حافي نه معافي وغوښته. محترمو رب العالمین انسان ته په خدمت او بل سره په ښېګړه باندې چې څه ورکوي نو هغه انسان ته په عبادت باندې نه میلاویږي.